چې د هغې سره شورېدلی نه یې باره وایي چې ته وه څو کروړه روپۍ یې واخیستې څو اربه یې واخیستې آیا بد اعتمادي بیا خپل په ځای روانه ده. نو موږ دا خبره ورته کښېښوله چې سموار لرې نه دی، زموږ درنه ناسته ده، تاسو تر سمواره پورې چې دی پراپر هغه نوټیفیکیشن د های کورټ د لارې جاري کړي، نو مخته به بیا پیشرفت کوو. دویمه خبره موږ دا ورته وکړله چې زموږ د دې سره کار نشته چې څوک انتها پسند دی، څوک دهشتګرد دی، څوک ډیت سکواډ دی، څوک مسلح جته ده. دا د ریاست ذمه داري ده. زما د سر تحفظ کول، زما د مال تحفظ کول، زما په علاقه کې امن و امان یقیني راوستل، دا د ریاست ذمه داري ده. موږ به پر ورکو لارو نه روانوو، نه به موږ قام ولس وطن د پښتونخوا د امن کمیټیانو په طرز په نورو طرزو په خپل کور و کلي وطن کې په بدیو په بدرنګۍ نه اخته کوي. دا د ریاست ذمه داري ده. ریاست کې زموږ کور کلی داسې پر امنه کې کله کلاور، داسې دی پر امنه کې لکه پنجاب، داسې دی پر امنه کې لکه نور پاکستان. بس خبره خلاصه. موږ هېڅ خدا نخواسته وایي دې ته ضرورت نشته چې موږ دې پر روډو ناست یو درنې دي مظاهرې دي. دا خبره موږ ورته وکړه که زموږ د دې سیاسي جماعتو د اقتدارو د مراعاتو د مفاداتو څه خواهشات ولای، نو وروره په موږ کې ناست ډېرو خلکو داسې ټانګ ګټلي دي. نن به موږ د اسمبلۍ حصه وایي، خو ریاست فیصله وکړله چې وروره یا په نیلام یا په ټنډر یا د ریاست د مفادات دپاره تی نه یاست قابل قبول، دغه خلک قابل قبول دي. موږ خو نه احتجاج کړی دی، یو ریکارډ به احتجاج به خود ریکارډ کړی، های کورو ته سره ولاړو. موږ دنیا ته دا وایي، ملګرو ته دا وایي چې وروره پر دا سټانو پر کونسلریو پر دې به بدیو بدرنګۍ نه کړو. ریاست یې پاکستان وایي چې دغه خلک چې دي دا د کامو د وطن ښه نمایندګي کولی شي. نو موږ دا ورته ویلې چې وروره دا ستاسې ذمه داري ده. دوی دا وویلې چې په 1240 ګانټۍ کې به تی ته اثرات ښکاره شي. موږ خدای دې وکړي چې زموږ سر په امان شي، زموږ روډ په امان شي، زموږ سفر په امان شي. وروره ګرځه به موږ تی کور ته درس په پښو پر لاسو به مچ کړو. نو پر دا خبره پر دې ځای ودرېده. درېیمه خبره موږ دا خبره ورته کښېښوله چې زموږ لیویز تاریخي فورس، زموږ د کامو د ولس مطالبه دا وه چې وروره دا مضبوطه کړي، دې ته ټینک ور زده کړي، دې ته راکټ لانچر ور زده کړي، دې ته ټرینینګ ورکړي، حتی چې در تیاره و تر ډرون و تر دې حده پورې چې دوی مسلح یې کړي، سټرینتن یې کړي، دوی ختم کړل. نتیجه نن دا راغله. وروره دا کار چې دی زموږ د ولس دا مطالبه ده چې وروره موږ خپل لیویز چې دي سره بحاله کړي، مضبوطه کړي، داسې فورس یې وګڼي لکه سی ټي ډي، داسې فورس یې وګڼي لکه کرایم برانچ، داسې فورس یې وګڼي لکه فوج په خپله. نو دوی ویلې چې پر دې باندې موږ خبره کوو، پر دې خبرې پر بنیاد باندې به موږ دې کې وخت لګېږي. دا موږ دی نه درته وایي چې موږ ته یې در خوږ ګوته نه سو چې به سهار د سهاره نوټیفیکیشن وکړي، هېڅ مشکل نه دی. پر څلورمه خبره پر دې راغله د اپسي متعلق. موږ دا ویل چې وروره موږ د فورس مخالف نه یو، د یو فورس موږ مخالف نه یو، نه په موږ چې دا پروپیګنډې کوي. لیکن کردار که د اصغر غلط وي، که د اپسي غلط وي، که د یو پارټۍ غلط وي، که د یو فورس غلط وي، دا دې نه موږ نشاندهي کوو. وروره دا فورس موږ بل په هېڅ کار نه دی پیاوړی لیدلی، بس دی په چک پوسټ ولاړ دی، کہاں سے آ رہے ہو کہاں جا رہے ہو. او هغه هم د ښار د مین روډو په کوڅو کې په لوی لارو کې. وروره په کوچلاغ دې هم چک پوسټ جوړ کړي، بلډینګونه شروع دي، د بل پر ځمکو قبضې شروع دي، پر دغه دې هم پر بلیلي دې هم چک پوسټ جوړ کړي. هر ښار ته چې ننوځې د هغه کیسه او تماشه ده. موږ دا نه وایو وروره چې ته موږ د دې فورس مخالف یو. د دې فورس کوم اختیار دی، د هغه اختیار مطابق دی خپل کردار ادا کوي. دی د کسټم په غوټه پسې هم ځغلي، دی وروره پر دکان هم چاپوي. لیکن انتها پسند دهشتګرد رالو، در زرغون روډ هم راورسېدو، در جنا روډ هم راورسېدو. دا کردار موږ د ده نه ولیدی چې دی د دې مخنیوی وکړي. نو موږ دا ورته ویلې چې وروره پر دې غور وکړي، د دې د کردارو د عمل تعین وکړي، داسې تعین یې وکړي چې سهار زموږ ولس تنګ نه وي. ول پر دې به موږ خبره وکړو. نو آخري خبره پر دې فاینل شوله چې وروره ستاسو راتګ یې زموږ سر په سترګو قبول دی. تاسو زموږ پر دې خبرو باندې حتمي یو نتیجې ته ولاړ سئ. دا نه چې به زما واده ده، ستا واده د بلوچي واده د پښتني زبان دی. حتمي وروره دا اعتبار دونه ختم دی چې موږ دغه درنې دغه مذاکرات له اوس تلل
د دنیا پوسټونه موږ ولیده چې وروره ولاړو، بس لکه هلته چې اګریمنټ پروت دی او دوی بنډلان راوړي، بس موږ یې په جوویک سره ویشو ځله ځو. نو موږ اعتبار ختم دی وروره. دغه ویلی ول بس اوس به په قلم او په کاغذ او په حساب او په کتاب خپلې خبرې سره خلاصو، ستا اعتماد به ته ما ته راښکاره کوې، زموږ اعتماد به موږ تا ته درښکاره کوو. هېڅ چا نه ده خوښه چې شهیدان دې پراته وي، مطلب موږ دې ورسره ورته ناست یو. درنه جاري ده. بله خبره ده، دا خبره به زه د عوامي نیشنل پارټۍ په حواله وکړم. نو دا د پښتونخوا ملي پارټۍ د ملګرو دپاره د زیارتوالو د کارخان هم هدایت دی، دا د جمعیت اسلامي دپاره د اخندزاده هم هدایت دی، دا د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ دپاره د نصرالله خان زیري او د عیسی خان روښان هم هدایت دی، دا د مظلوم عوامي تحریک دپاره د عباس خان دراني هم هدایت دی، دا د پی ټی آی دپاره د داود شاه او د عادل خان هم هدایت دی. داسې زموږ سره اوس نومونه د پارټیانو نور چې زموږ سره هر څه ملګري دي. جمعیت علما اسلام مولوي صاحب ناست دی، مولوي کمال الدین صاحب دی، دا د جمعیت علما اسلام د ملګرو دپاره د مولوي کمال الدین صاحب د دې هم هدایت دی، دا د احمد جان د انډیم د ملګرو دپاره هم هدایت دی. یعنې په دې پرلط کې چې زموږ دا وخت سره ملګري څه چې جماعتونه دي، دا د دې ټولو دپاره هدایت دی. خو زه د عوامي نیشنل پارټۍ ملګرو ته وایم چې ګرانو ملګرو، دا موږ ډېر لیدلي دي، دا ډېر ناترسه خلک دي، دا نه شهید پیژني، نه غم پیژني، نه درد پیژني او نه اقدار پیژني. د دې څه دا توقع هم شته چې هسې به اوس موږ ګورو دلته به وروره ترپ ترپ شروع شي، لرګیان به وي، ټکان به وي، کیسه به وي. نو اوس خدایه مکه که زموږ جنازې هم د هغه جنازو سره پاته شوې ته یې کښېښولې یا یې د هغه خدای نه خسر څه چې وکړل، ولې دا شی موږ محسوسوو، دا خبرې در ډېره حده راوتلي دي. نو زموږ دا فیصله ده چې وروره 24 ګانټې به هره پارټۍ کم سے کم 25 څه 30 کسان به 24 ګانټې حاضر وي، که شپه وي که ورځ وي. یعنې دا چې ته حساب وکړې، دارنګه نیشنل پارټۍ او بي ان پي مینګل ملګري دي، ډاکټر اسحاق و هغه حسن بلوچ ناست دي، هغوی سره موږ دا خبره سوې ده. یعنې دا به 24 ګانټې په دې درنه کې ناست وي، د دې شهیدانو حفاظت به کوي، دا بوج پر دا کورنۍ نور نه اچي، د دې شهیدانو حفاظت به کوي. د دغه حفاظت لپاره به 24 ګانټې پارټیانې به کښېني، عوامي نیشنل پارټۍ به کښېني، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ به کښېني، جمعیت علما اسلام ملګري به کښېني، پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ ملګري به کښېني، پاکستان تحریک انصاف ملګري به کښېني، جمعیت اسلامي ملګري به کښېني، مظلوم عوامي تحریک ملګري به کښېني، نیشنل ډیموکریټک موومنټ ملګري به کښېني، د بي ان پي مینګل ملګري به کښېني، نیشنل پارټۍ ملګري به کښېني. داسې کبل دی جماعت زموږ د ذهنه وتلی، دا د دې ملګري به کښېني. کم سے کم 25 کسان د هرې پارټۍ ذمه داري ده. اګر یو چا اصل راوستل ویل اینډ ګډ، په دواړو لاسو ورته سلام. دا به 24 ګانټې دلته ناست دي، د دې پرلط تحفظ به کوي په سیاسي طریقه. دا خبره مو ډېره صفا کوو، دا حکومت یا د دې دا ادارې به سهار دی کار وکړي، وایي دا خو دوی را سره وکړل، یا لکه موږ یې وینو زموږ خویندې په جیل کې ناستې دي، وایي مارنګ مړی کړی دی. اوس مارنګ به مړی څنګه کوي، په څه طریقه به یې کوي؟ اوس دغه کیسه چې ده، موږ به په پرامنه طریقه یې، موږ به په سیاسي طریقه یې زیارتوال دا ګارنټي ورکړل هغوی ته چې زموږ د خوا به دا پاڼه نه پرې کېږي، دا به چې زموږ در تن وینې بهیږي، خو زموږ د خوا به قانون په لاس کې نه اخیستل کېږي، هېڅ به د قانون په خلاف یو حرکت نه کېږي. موږ په شهادتو رسېدلي په دې مخته یو، یو 5 به نور ولاړ شي، خو کېدی شي خدای پاک د دې 100 شهیدانو که یو 5 نور پکې تلل، د دې وینه به د دې قام د آینده مستقبل امن و امان یقیني کړي، زموږ د نجات ذریعه به وګرځول شي، زموږ د دې قام د یو ښه مستقبل ذریعه به وګرځول شي. نو د ټولو پارټیانو په نمایندګي دا تاسو ته میډیا ته خبره ده، خپلو ملګرو ته خبره ده، الله مو بریالي لره، الله دې زموږ د دې شهیدانو وینې زموږ د دې قام د یو ښه مستقبل زیری وګرځي، د امن زیری وګرځي، د یووالي زیری وګرځي. بل آخر خبره ده چې ګرانو ملګرو، په دې کې شک نشته موږ مختلف الخیال خلک یو، زموږ فکرونه بدل دي، زموږ لارې بدلې دي، موږ به دلته داسې سره جاریږو لکه ټول د یو کور د یو خاندان خلک. نه به څوک دا وایي چې زه د ان پي ملګری یم، نه به څوک دا وایي زه د جمعیت اسلامي ملګری یم، نه به څوک دا وایي زه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ملګری یم، نه به څوک دا وایي چې زه د جمعیت علما اسلام ملګری یم، نه به څوک دا وایي زه د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ ملګری یم. موږ د دې پرلط، د دې درنې،
د کامیابۍ ملګري یو سره، او دا به په ګډه په اتفاق په یو ښه ورورولي باندې خپل انجام ته رسو. شاد اوسئ، آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ.